دی خو په پنجاب کې خو د دې جهیز ناجیبه یو څیز جوړ شي چې بېدیني وي که نه هلته خو ته د اخباراتو کې راځي که نه چې جینۍ راغله او د سخر کور د مرزۍ مطابق سامانونه نه دي راوړی نو تانې او جنگ جګړې او تر دې پورې چې هغې خودکشي کړې ده یو بدبخته د پنجاب خبره ده یو بدبخت ده هغه په ډومبنۍ شپه خپلې بیبي ته وایي چې کیا لائی ہو کیا لائی ہو الله څه دې راوړي الله اکبر هلکه یو پلار یو مور د خپل جګر ټوکړه درته درکړه او وایي څه دې راوړي مطلب چې څه جهیز کې دې څه راوړي نو ما وی دا جون چې ګران ځکه د نبي علیه السلام لمن هم پرېښې ده هغه پسې تلل هم پرېښي دا یوازې د خادۍ مرحله نه ده په دې کور کې څومره مرحلې په ژوند کې راځي د هر ځای کې چې پریشان یو په دغه رڼا کې ژوند نشته دې وجې نه څوک د غریبۍ د وجې نه پریشان کېږي څوک د غریبۍ د وجې نه پریشان کېږي د بېدینۍ د وجې نه پریشان کېږي که د غریبۍ د وجې نه څوک پریشان و زمونږ سلف صالحین به ټول بې اطمینان او پریشانه هلته خو د خوراک څه نه میلاوېدل دغه فاطمه چې ما درته قصه وکړه د دې نر خو زمونږه زنانه خو د هغې د ټولو نه غټه مسله خو کپړې جامې دي که کپړې جامې د نارینهو د ژوند ټوله سرمایه اکثر په دې باندې لګي دا که ما درته د کم شخصیت د نکاح قصه وکړه د هغې د خوراک څښاک څه حال په یو وخت کې د هغې د کپړو څه حال یو پیره نبي علیه السلام د فاطمې رضا کور ته تشریف یوړو نو هغې د اوښ د څرمنې نه جوړ لباس اچولو د عربو ګرمي د څرمنې نه جوړ لباس څرمنې هلته وي د تار وغیره لباس خو ګران څرمن خو بنده په یخو ملکونو کې اچي د عربو ګرمي او د اوښ د څرمنې نه جوړ لباس او په هغې کې په یو ځای کې پیوند لګېدل په هغې کې یو ځای کې پیوند لګېدل نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل نو سترګو مبارک کې اوښکې راغلې سترګو مبارک کې اوښکې راغلې او وی فرمایله فاطمه په دې تکلیفونو صبر وکړه او د جنت نعمتونه ستا په انتظار کې د جنت نعمت قسم دې مونږ خو خواهشاتو پورې غریب نه غریب سړي پوره کړي هلته ضرورت نه پوره کېده نن مونږ خواهشاتو پریشان کړي نن مونږ سیالۍ پریشان کړي نن مونږ رواج پریشان کړي قسم دې زمونږ خو داسې ښه معاشره ده چې په یو محله کې یو غریب سړی که نه او هیڅ روزګار هم نه قسم دې هر سړی وله خوراک لیږي زمونږ کوڅه کې یو دی نو زه کله کور کې وایم چې دا ټول کورونه دې له رالیږي نو ادي باندې ډېر شي نو تاسو چېرته نور څوک ګورئ هغې له ورکوئ قسم دې دوه وخته رزق خو غریب نه غریب سړي له خدای ورکوي ډېر کم به داسي چې د رزق مسله نن چې مونږ پریشان یو نو نن مونږ د دې نه پریشان یو چې د خلکو په شان کور نشته کالي هغه شان نشته کپړې نشته رواج پریشان د خپل حیثیت مطابق زیب و زینت کول د زنانه حق دی دا د دې فطرت دی د شریعت په حدودو کې دننه چې چا نه پرده ده د هغې نه ځان ساتي خپل خاوند ته زیب و سینګار د زنانو ترمنځ د زیب و سینګار د شریعت په حدودو کې دننه د هغې نه منع نشته هغې خپل حد دی لیکن د نمود و نمایش دپاره دومره پیسې په دې لګول او داسې طرز اختیارول